أنا مسلم وأقولها ملء الفؤاد وفي حنايا الأضلع أنا مسلم. په بخارا کې یو حاکم ډیر سخت ظالم ولو. یو ورځ دی په خپل سواري باندې روان ولو. په لاره کې پر سپي باندې نظر ونښتې چې هغه سپي ته ډیر خارش لګېدلی و او د یخ د وجې څخه ډیر کپېدی. ظالم چې کوم وخت پر دې سپي باندې سترګې ونښتلې په خپلو سترګو کې اوښکې راللې او بیا یې خپل نوکر ته وویلې چې دا سپی به زما در کوره بوځې او هلته به د ده خیال وساتې در هغه وخته پورې چې زه د خپله کاره څه واپس راسم. چې کله دا ظالم حاکم واپس رالی او هغه سپی یې راوغوښتې او په کور کې یو کونه کې ده ته خونه ور جوړه کړه او ده مخ ته ټوکرې د غوښې حاضره کړې او اوبه یې ورته کښېدولې او پر بدن یې تیل ور ومیږله او د کپړې په شان یو کپړه په ده واغوستله او ژوندی یې ورو ته بل کړي او پر ده باندې کم د یخ اثر ولو هغه ختم سولو. 2 یا 3 ورځې ما بعد د دې ظالم انتقال وسولو، مړ سولو. یو بزرګ دی په خوب ویني. بزرګ خو د ده په ظلم د ده په واقعاتو ډیر خبر ولو. په خوب کې دی ویني او د ده څخه پوښتنه وکړه چې پر تا باندې څنګه حالات تیر سولو. د یو ته فرمایي چې حق تعالی شانه و خو زه خپل مخ ته حاضره کم او ویې دروله. زه یې ودرولم او ما ته یې وفرمیل چې تو خو سپی ولې د سپیانو په شان تا کارونه کوله، د انسانانو په شان تا کارونه نه کوله. کم وخت یو سپی ستا و مخ ته رالی او ډېر خارشي سپی ولو او تا پر ده باندې رحم وکړي او د ده استقبال دې وکړي او پر ده دې رحم رالی، نو ما رحم خو پر تا ډېر زیات دی. نو خپل رحم د وجې او د الله پاک کریم ذات دی او د ده کریم والی چې دی هغه ډېر زیات غټ دی. نو الله پاک د هغه سپي د وجې څخه دا ظالم بادشاه وبخښي. قدرمنو مسلمانانو چې صرف پر سپي باندې رحم وکړي نو تا چې سوچ فکر ووي دا یخ زمانه ده، دا یخ دی. که چیرې موږ او تاسې پر کونډو او داسې پر مسکینانو باندې رحم وکړو، د یخ کم اسباب دی دغه مسکینانو غریبان ته راوړو او ورواغوندو، نو تاسې خپله ګمان وکړئ چې الله پاک پر موږ باندې بیا رحم نه وکړي. قدرمنو مسلمانانو دا د یخ زمانه ده. ډېر مسکینان او غریبان سته چې د یخ شی نه لري، د یخ بندوبست نه لري. قدرمنو مسلمانانو ما هغه خاص خلکو ته دا خواست دی چې کم مالداران دي چې پر دغه غریب ولس باندې یې څه رحم وکړي.